الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو دغه شانتې به پتا هم واوړي خاورې اوازونا چې د بل د مرګ اوري اوازونا چې د بل د مرګ اوري د غشان بت د خپل مرګ هم ووري عجیب رحمان ازړه دې د کتو دې چې مرګې په دنیا شتا او تلا خاندي امانت بدل حد پمینس کې پروت وي امانت بدل حد پمینس کې پروت وي کچا ځان کړو امانت پدی دنیا یو ځل په مینې محبت په شوق سره درود شریف ټول وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زماد اهل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمند مسلمانانو الله جل جلاله اما نواله زمنګ استاد رب دے او منگو تاسو ټول پټول باندې د الله بندگان یو الله غرونا دریابونا سندونا زمکی اسمانونا دا هر څه د انسان د پاره پیدا کړی او انساني د یو خاص مقصد د پاره د دنیا ته را لېږلی وی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بی بندگی شرمندگی اللہ پاک دی دنیا تا منگ سل را لگلیو او منگ سکو لگیایو اس یو کس بار ملک نہ روان دے او مخکینه سوال جواب بل بچی تر آواز تولو
خطی خپل بچی ته راولېږلو چې زه به په دې ټیم باندې ایرپورټ کې کوزېږم ته ایرپورټ ته راشه ولې چې بیا به ناوخته ټیم وي ما ته به تکلیف جوړ شي نو ما به ځان سره بوځي نو اوس دی بچی له خط راغی اوس دغه خط دی بچی پړاوم کو ښکلم کو خوشحالم شو ورته لیکن دا خپل پلار پسې لا نړی خپل پلار پسې لا نړی پلار غریبی په تکلیفونو په سختو راغې ګیلتې کوي بچیا ما خو تاله ختم راولېږلو دې دپاره چې زه به ناوخته ټیم په ایرپورټ باندې کوزېږم ته ایرپورټ ته راشه چې ما ته تکلیف میلاو نشي وی بابا جانه ما خو ستا خط پړاوم کو ښکل مم کو خوشحالم شوم نو ته وی سپې چې عمل دې پې ونه کو نو الله پاک دی دنیا ته قرآن مجید را لېږلی په دې قرآن مجید کې الله څه د کارونو څه کارونو حکم کړی دی د څه کارونو یې موږ منع کړي یو څه به کې څه به نه کې اوس زما عزتمندو موږ او تاسو په څه عمل کوو او په څه عمل نه کوو الله منو خو د الله نه منو الله منو چې الله زمونږ رب دی خو چې الله موږ ته څه ویلي دي هغه نه منو نو چې کله موږ دا کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله د الله احکامات او د پیغمبر علیه السلام مبارکې طریقې موږ طرف ته متوجه شوي او چې کم نارینا کمی زنانا معشوم دی د مدرسې طالب دی د سکول سټوډنټ دی وزیر دی وکیل دی جج دی عالم دی څوک هم په دین باندې چلیږي الله رسول فرمایي دا به کامیاب بس دا کامیاب دی اوس د کامیابی دپاره الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته رالیږلی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم کدا الله سره تاسو محبت کول غواړئ نو د محمد رسول الله تابعداري وکئ اتباع وکئ تاسو با الله خپل خوښ بندگان جوړ کی او الله با خپل ځان ته رانږدې کی اے بندہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اے بندہ یو ستا خوښه ده یو زما خوښه ده کیږي به هغه څه چې زما خوښه ده لیکن که چېرته تا د خپله خوښه زما په خوښې باندې قربان کړه بیا به هغه څه کېږي څه چې ستا خوښه ده نن موږ څه غواړو زموږ زنانه څه غواړي او کېږي څه موږ خپل بچي د خپل ځان تابع کول غواړو لیکن زموږ بچي نه تابع کېږي زموږ ښځه موږ د خپل ځان تابع کول غواړو لیکن زموږ ښځه زموږ نه تابع کېږي زموږ نافرماني کوي د دې وجه څه ده زموږ نه الله خفه دی موږ نه د الله نافرماني نه کېږي موږ د الله په عبادت کې سستی کوو ناراستی کوو حالانکه دا عبادت دا مونځ او دس دا روجه دا زکات دا حج دا هر څه د انسان دپاره دي د انسان د فایدې دپاره دي که تا حج وکړو فایده به تا ته لکه جنت دی حورې غلمان دي بل طرف ته جهنم دی خو چې چا من چاهي زندگی په دې دنیا کې تیره کړه نو د دنیا دا ژوند خو ختمېدو والا دی ورشي وګورئ چې کم د 80 کالو او 90 کالو نارینه دي زنانه دي
ته د هغې نه تپوس وکړه ته په دې زندګۍ پوه شوې هغه خپل ژوند باندې نه دی پوه شوي نو همدقه شان موږ به په خپل ژوند پوه نه شو ژوند به هم د لاس ته لاړ شي لیکن الله به ناراضه وي الله به خفه وي الله پاک دی دنیا ته موږ څه له رالیږلي او موږ څه کوو نو موږ به د خپل سترګې د خپل چاهت مطابق نه استعمالو خپل غوږونه خپل لاسونه په دماغ و سوچ فکر نو الحمدلله د دعوت و تبلیغ چې دا کم آواز لګي والله دا عملی مشق صحابه صحابیاتو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چې کم محنت کړی دی والله هغه عظیمه فریضه نن دی امت ته الله پاک ورکړی دا او دا امت پاغي کی سستی کوي لګي کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو د خیر امته خو طرف ته خلق را بلی بدو نه به منی کوي اوس الله د دې دین نا 1,40,000 کم او پیش انبیاء زارو قربان کړو نو زما عزتمندو او د ظلمت لارې ډېرې دي او د هدایت یو لار ده د ظلمت تیاری هغه ډېرې دي لیکن چې کمی زنانه کې دین راغې کمو نارینو کې دین راغې بدا 100% کامیاب بغیر د دین نه کامیابېدل دا بالکل ناممکن دي د دین نه بغیر کامیابېدل نشته سلو کې 99% خلق منځ نه کوي 99% نارینا زنانا منځ نه کوي نو دا منځ دا خو یو بوج نه دی دا د الله حکم دی واقیموا الصلاة منځ قائم کا اوس چې څوک منځ کوي یا الله هغې له به څه ورکې الله پاک فرمایي د رزق تنسیه به ترې نه لرې کړم د قبر عذاب به ترې نه لرې کړم په پولیسانات به د تیزی هوا غونته کې تیر کړم عمل نامه به ورته په ښي لاس ورکړم بې حسابه به په جنت کې داخل کړم نور به څه ورکې الله پاک فرمایي زه به په خپلې ذموارۍ سره په جنت کې داخل وم نن د دې رزق د پاره څومره سرګردانه څومره پریشانی د صحابو زمانه را واخله د هغې په زمانه کې به اوړه ختم شو په کور کې به یو څیز ختم شو هغې به کم طرف ته متوجه شو او موږ کم طرف ته متوجه کیږو موږ چا نه غواړو او هغې به د چا نه غوښتل بس فرق دومره زموږ زیات وخت په کم ځای کې تیریږي او د صحابو زیات وخت به په چرته تیریدو زموږ زیات وخت په بازارونو کې په چوکونو کې په بیټکونو کې په اجرو کې لیکن په جماعت کې تنګي مومن زړه به په جماعت کې خوشحاله مومن چې کله د الله اکبر आवाज واوري فوراً به موږ طرف ته متوجه کیږي چې زما د الله د طرف نه منادي ما طرف ته आवाज وکړو حي على الصلاه موږ طرف ته راشه حي على الفلاح کامیابی طرف ته راشه د دې مشکلاتو حل چا سره دی الله دا پریشانی څوک راولي الله پریشانی څوک ختمي الله بیماری څوک راولي الله صحت څوک ورکي الله بارانونه څوک وري الله شپه څوک راولي الله ورځ څوک راولي الله لا اله الا الله بچی الله ورکی زما عزتمندو چاته لوریانی وغواړي لوریانی ورکی چاته زامن ورکی چاله مال ورکی چاله یو عہده چاله بل عہده قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء چاته باچاہت ورکی چاله باچاہت والی گدای کی الله جل جلاله چې څومره بندگان پیدا کړی دي ټولو بندگانو ته الله متوجه دی ان ربک لبالمرصاد هر بنده ته الله متوجه دی هر بنده ته الله ګوري دا سکی دا زنانه سکی دا نوجوان سکی د شپې سکی د ورځې سکی ساری موضوع کو کوي نه کو
دو فرشتي، دا فرشتي دو ټیمونو کې تبدیلیږي. سار راغلی مازیګر پورې د دې ډیوټي، مازیګر نورې فرشتي راځي. نو ست په ایمان وایا هغه فرشتي لاړلې الله لا چې سار راغلی وي مازیګر پورې ته یو کتلې چې دې سار مونږونو نو دا ریزلټ دا بچا ته بیانې الله ته چې پلان کې د سار مونږ نه دی کړی. نو په ایمان وایا دا به د هلاکت خبره یې که نه وي چې الله ارحم الراحمین ته ستا نتیجه پیش کیږي چې سار مونځ مو نه کو، غرمې مونځ مو نه کو، مازیګر مونځ مو نه کو. غرمډه سے 10 بجې را پاسېد، یا الله مونږ تر هغه پورې قلم نیولی و چې اوس به پاسي، اوس به مونځو کې، اوس به پاسي، مونځ یې ونه کو، غرمې مونځ یې ونه کو، مازیګر مونځ یې ونه کو. او تاسو ته پته شته او چې کوم بنده متعلق فرشتي الله ته وایي چې یا الله د شپې تهجد یې مو کړو، یا الله سهار مونځ یې جمع سره وکړو، غرمې څه کړو، غرمې مونځ یې مو کو جمع سره، د مازیګر مونځ یې مو کو. هغه فرشتې لاړې نورې فرشتې راغلې او هغه فرشتو هم رجسټر کلاو کو، د مازیګر مونځ یې مو کو، د ماښام مونځ یې مو کو، د ماسخوتن مونځ یې مو کو، او بیا د سهار مونځ یې مو کو. نو حدیث کې راځي چې چا د سهار مونځ کو او بیا د غرمې مونځ کو، وی الله جل جلاله د سحر نه تر غرمې پورې ټول ګناهونه به ورته الله معاف کړي. د سحر نه تر غرمې پورې. بیا د مازیګر مونځ یې وکړو، نو د غرمې نه تر مازیګره پورې چې څومره وخت دی، په دې وخت کې دنه څومره ګناهونه کمی کوتاهي شوي، الله به ورته دا ټول ګناهونه معاف کړي. بیا دغه شان د مازیګر نه تر ماښامه پورې ټیم دی، بیا چې کوم دی د ماښام مونځ یې وکړو، تر ماښامه پورې ټول ګناهونه معاف. د ماسخوتنه پورې بیا ماسخوتن مونځ یې وکړو، د ماسخوتنه پورې ټول ګناهونه معاف. بیا د سحر مونځ وکړو، ماسخوتن مونځ یې وکړو، بیا سار مونځ یې وکړو. وی الله جل جلاله دته کم مقام ورکوي، کم مقام ورکوي. وی دا ماسخوتن مونځ وکړو، بیا د سار مونځ وکړو، وی دا داسې شو چې د دا ټوله شپه په عبادت کې تېره کړله، د دا ټوله شپه په عبادت کې تېره کړله. نو نن دې مونځ طرف ته نارینم توجه نه کوي، زنانم توجه نه کوي، کوي که کوي نه کړو. نو بهرحال الله جل جلاله کامیابی د پاره دین را لېږلی. د دین نه بغیر کامیابېدل ناممکن دي، مشکل نه ناممکن دي. بالکل بېوقوفه سړی د دین نه بغیر د کامیابۍ سوچ به کوي. نو دا زنانه دیندار شي، زنانه مونځګزار جوړ شي، دې زنانو خپل خاوندان په الله قبول کړي، دې زنانو الله ته دومره جړلې دي، یا الله زما دا سړی مونځ او دس نه کوي، یا الله بېلمازه دی، ستا نافرماني کوي، دا کوي هغه کوي، دې ښځې ته خو پته وي. نو دا ښځه به کله د خیر امت کې شمارېږي چې کله دا ښځه د خپل خاوند دپاره فکرمنده شي، فکرمنده شي. قسم د الله په ذات باندې داسې زنانه شته چې الله ته ژاړي، موږ له واقعات راځي چې زما دا خاوند مونځګزار جوړ شي، زما دا خاوند دیندار جوړ شي. خوراک سکاک غریبی مالداری دا هر څه به کېږي. خو ما درته وویلې ابو جهل، قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، لوی لوی خلق د مال اعتبار سره هر څه ورسه شته، خو دین نشته، د دنیا نه ناکامه لاړ. جبرائیل علیه السلام یو سوال فرعون له راوړ، وایي دا راته ووایه چې د چا یو غلام دی، غلام، او دی غلام ته آقا یو خبره کوي او دا بل څه کوي، او د آقا نافرمانی کوي، د آقا نافرمانی کوي، او بیا دا غلام دا آقا دعوه وکړي چې زه خپله مالک یم، دا آقا زما غلام دی، دی غلام، دی نوکر، دی خادم، او څه کوي دا خپله د آقا دعوه وکړي چې زه خپله آقا یم. دا نو د سره څه کول پکار؟ وایي دا په اوبو باندې
ډوبول پکار دي، هلاکول پکار دي، بربادول پکار دي. فرعون ورته دا جواب ولیکو لاندې. نو چې کله فرعون د خدای دعوه وکړه انا ربکم الاعلى چې زه ستاسو د ټولو خدای نه نعوذ بالله غړ خدای، نو الله جل جلاله چې کله غرقولو کنه په غوبو کې، نو جبرائیل علیه السلام هغه کاغذ ورته راوړو، وی الله تا سره بې انصافي نه ده کړې، تا په خپله هم دا خبره کړې وه چې څوک د خپل آقا او مولا نافرماني کوي نو هغه په اوبو باندې بربادول پکار دي. نو تا د خپل الله نافرمانی کړي ده، موږ چا پیدا کړي؟ الله. موږ به د چا عبادت کوو؟ د چا خبره به منو؟ او احسان به د چا منو؟ الله. دا نه چې موږ عبادت کوو یا الله زه څومره ښه سړی یم مونځ اودس کوم روژه نیسم زکات، نه. د الله بندګان ډېر دي که کم دي؟ ډېر دي که کم دي؟ که ما او تا مونځ اودس نه کوو، ما او تا د الله عبادت نه کوو، رابلو ما او تا د خو حکم نه کوو، د بدو نه منې کول نه کوو، نو دې دپاره خلک زیات دي که کم دي؟ الله د ابابیلو نه کار اخستی که نه دی اخستی؟ الله ته دا فکر دومره خوښ دی، دا فکر چې کله د ټولو انسانانو فکر یاره زما دا ښځه د جهنم د اور نه بچي، زه درته قسم کومې زه به یم الټه د قیامت په ورځ راځوړاند کړی چې تاسو ته واعظ او نصیحت کوم او په کور کې زما ښځه د دین نه ناخبره وي. زه به خپلې ښځې ته قرآن ښیم، زه به خپلې ښځې ته مسایل ښیم، زه به خپلې ښځې ته دین ښیم، زه به خپلې ښځې ته مونځ ښیم، د مونځ ټولې خبرې به خپلې ښځې ته ښیم. نن پښتون په ښځه سلام نه اچوي، سلام وایي ډېره د بې عزتۍ خبره ده چې زه به په ښځه سلام اچوم. دا دین پیژني. یو سړی د پلار خدمت کوي ډیر بهادر دی، د مور خدمت کوي ډیر بهادر دی، د پلار حقوق پوره کوي، د مور حقوق پوره کوي، درونو حقوق پوره کوي، د گاونډي حقوق پوره کوي، خو چې د ښځې حقوق پوره کوي که نه د ښځې، نو څه ورته وایي؟ د ښځې غلام دی. وایي عجیبه خبره چې د ښځې حقوق پوره کوي، نو زمونږ معاشره الټه روانه ده که نه ده روانه؟ الټه روانه ده. د ښځې سره به داسې برتاو کوي ته که دا یو نوکره یو دشمن یې راوستی ده. نو زما عزتمندو فرعون نافرمانی وکړه، الله رب العزت تباہ و برباد کو سره د باچاهته. الله جل جلاله موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام د تراولېږه چې ورشي او دله فرعون له دعوت ورکوي، فرعون له دعوت ورکوي. نو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دا خبره کوي چې یا الله سینه مونږ ته څه ونه وایي، ځکه باچا دی، ظالم باچا دی، سراته ونه وایي. الله پاک ورته فرمایي انني معکما اسمع و ارى، تاسو ورشئ هغه له دعوت ورکوي او د هغې خبرې زه اورم، زه ګورم چې هغې تاسو ته څه وایي. انني معکما، زه در سره یم که تاسو سره زه یم، هغه ستاسو سم نشي کولی، دې ته یقین وایي. فرعون تاسو ته سم نشي ویلی، ورشئ دعوت ورکوي. وی منله خو کامیاب بشي، وی نه منله بس دو لارې دي، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نو زما عزتمندو الله جل جلاله غټ غټ سرداران، غټ غټ باچاهان، ظالمان الله خپل انجام ته رسولی دي. پته ولګېده کامیابی په دین کې ده، کامیابی په دین کې ده. نو کم نارینا کم زنانه په دین باندې عمل ګوره، او زمونږ نارینه هم د دین نه خبر نه دي او زنانه هم د دین نه ناخبره دي. حکیم الامت اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده، و یو کس ډیر غریب و، شپږ میاشتو پورې هغه دال خوړل، دال د چرګ وسې نه و، د چرګ وسې نه و. نو شپږ میاشتې بعد هغې کور ته چرګ راوړو چې ځه دې چرګ پسې هم دا سترګې راوتې دي، راشه نن به چرګ وخورو. ګوره
اوس لکه تاسو ته پته لګي څومره غریبي ده، نو په دې غریبۍ کې خلک گزاره کوي، مهنګایي ده، غریبي ده، خلک گزاره کوي. بس څه کوي؟ زما عزتمندو لوبیا راوالي، چکر راواخلي، څه ناڅه بس ځان باندې سخته تېروي. ولې حاله الله دې د ټولو غریبانانو کونډو رنډو ناصر او مددگار شي، الله دې د خپلو خزانونو په غیبي لارو باندې بندوبست وکړي. نو زما عزتمندو اوس مالم نشته او اعمالم نشته، په دې اشاره پوه شئ، مالم نشته او اعمالم نشته. لوی بربادي ده، لوی تباهي ده. نو هغه چرګ راوړو، ښځې ته یې ورکړو چې دا پوخ که چې په مینه مینې وخورو. والله خاون غریب بس چرګ ته چې کم دی داسې بډې والي دي چې اوس به چرګ خورم. هلته د ښځې غریبې نه مالګه په کټوۍ کې لږه زیاته شو. مسټیک کی که نه کی؟ ژوند کې دا خبرې راځي که نه راځي؟ مالګه زیاته شي یا چې کم دی جامې دله استري کوي، استري ډېره ګرمه شوي کپړې دله وسوځوي، نو ته به اوس څه کوې؟ اوس په دې پته لګي د ایمان چې ستا د پیسو سره مینه شته که نشته. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا، غصہ کو پینے والا، واللہ یحب المحسنین. اوس ته دې ته سوچ کې مړه دا خو تور سرې ده، کپړې راله وسوځولې یا چې کم دی تلکارۍ کې مالګه زیاته کړه. انسان دی غلطي کېږي، ما او تا نه څومره غلطۍ نه کېږي، خپلو غلطیانو باندې څومره پردې اچو. خو چې د ښځې نه غلطي وشي، پلار هم ورله یادو، مور هم ورله یادو، وهل هم ورکو، ټکول هم ورکو، بېعزتي هم ورکو. دا انسانیت دی، دا شریعت دی، دا اسلام دی، دا ما او تا ته اسلام ښیي. نو اشرف علي تنوي سے فرمایي چې هغه نوجوان ښځې ته هغه چرګ ورکو چې دا پوخ کا، ښځې نه مالګه زیاته شوه تلکارۍ کې. زیاتي که نه زیاتي؟ مالګه ترې نه زیاته شو. چې مالګه زیاته شوه نو سالن یې پیش کو چې خاوند یې کله سالن وسکلو نو چې مالګه زیاته ده، اوس ورته داسې ګوري. 6 میاشتې بعد ما چرګ راوړو او هغه دې م راله خراب کو. ما او تا به څه کوو او هغې څه وکړو؟ هغه په دې باندې عمل وکړو، دې ښځې ته ګوري، داسې ورته ګوري چې دا به م د چا لور وي، دا هم د چا لور ده، دا هم د چا د زړه ټوکړه ده. څنګه چې زما لور بل ته په نکاح کې ناستی او زه دا نشم برداشت کولی چې هغه زما لور باندې ظلم کوي، ستم کوي، وهل ټکول ورکوي، نو دغه شان دا هم د چا لور. زه خپله لور دا نشم برداشت کولی چې زما زوم زما په لور باندې ظلم او زیاتې وکړي، نو همدقه شان دا زما ښځه د چا لور ده که نه ده؟ ده که نه ده؟ شک یې ده که نه ده؟ دا هم د چا لور ده که په دې باندې هم د چا وال پرزو نه شي. د دې مور و پلار هم د دې لور د تکلیف نه، د وهلو ټکولو نه خبر نه یو، چې خبر شو خوشحالېږي که خفه کېږي به؟ خفه کېږي. نو زما عزتمندو معاف یې کړه، بس ورته وایي بس چلو بس قسمت کې به م نه وي. ویې نه خوړه، چرګ یې پرېښوسته. زما عزتمندو دغه سړی چې کله وفات شو نو اشرف علي تنوي صاحب رحمت الله علیه فرمایي چا خوب کې ولید، وی الله در سره څه معامله وکړه؟ وی الله رب العزت راته زما ګناهونه مخامخ، دا ګناه دې کړی که نه، دا موبایل دې غلط استعمال کړی که نه، دې ځای کې دې نامحرمه ښځو ته کتلي که نه، دا دې کړي، دا دې کړي، دا دې کړي. حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله د خپلو بندګانو سره آمنے سامنے تنی تنها. اوس د دې مسجد نه ټول بار کم یو کس ځان سره دلته مخامخ کینو، زه جج او دا چې کم دی ملزم، زه د ده نه تپوس کو دا دې کړي که نه دې کړي، دا دې کړي که نه دې کړي. وایي تاسو خو د ملا نه یریږئ، خو د جج نه یریږئ. د ملا روب خو در باندې نه راځي، خو چې کله کچرو ته لاړ شي او جج ته مخامخ کېږي څومره دې خپې رپېږي. نو بیا الله به جج نه وي، الله به حاکم وي. الله خو موږ پیدا کړي، د جج نه الله پاک دی، الله ته فل اختیار دی، جج ته نور نه اختیار نشته. نو زما عزتمندو تنی تنها به الله د خپل بنده سره ملاقات کوي. وایا بنده مثلا بلال به راواخلم،
بلال صاحب دا 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 تری تنا نور هیڅ سبب نه نو دا به ګوري چې یا الله او کنه دا ګناه مې کړی دا مې کړی دا مې کړی دته به دا محسوسیږي چې شاته ټوله دنیا ولاړه ده او زما خبرې اوري زما خبرې اوري دا به ډېر شرمنده به یو دا سترګې به ټیټې ټیټې کېږي چې یا الله نن خو د ټولو خلکو په مخامخ ته رسوا کم شرمنده دې کړم الله پاک ورته فرمایي ای بنده شاته وګوره چې کله دا شاته وګوري د ټولو بندگانو نه بغیر چاپیره پردې تاوي شوي ورته وایي ای بنده تا په دنیا کې په یو تور سرې باندې پرده واچوله او هغه دې معاف کړه نن زه تا معاف کوم نن د خلکو نه ما ستا ګناهونه پټ کړه ستا کمی کوتاهۍ مې پټې کړي ستا غلطۍ مې پټې کړي وګوره شاته مه یېرېږه مه یېرېږه چاته دې رسوا کومه نه تا زما یو تور سرې معاف کړه په هغې باندې دې پرده واچوله نو الله پاک خو د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي د خپل بنده سره لکه اویا میندې مورینې یو مور د خپل بچي سره څومره مینه کوي څومره مینه کوي څومره زار او قربان الله داسې اویاو میندو نه زیاته مینه کوي سبحان الله خپل بنده سره ارحم الراحمین نو چې ته د الله په بندگانو رحم کې الله به په ما ته رحم کوي که نه به چې ته د الله بندگان معاف کوي الله به ما ته معاف کوي که نه به ما نو دغه شان یو بزرگ د هغې ډېره جنګړالو ښځه وه بس دغه شر او فساد به کور کې جوړ کړی و لانجې او کونجې او چا ورته ویلي چې دا ښځه دې طلاقه که که نه د دې غم نه ځان خلاص کا وایي نه 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 طلاق خو په یو قانون هم نه ورکو وایي دې ښځه کې ډېر کمالات دي په دې ښځه کې کمالات ډېر دي چې څومره بدۍ پکې ډېرې دي خو دغه شان کمالات هم پکې ډېر دي موږ د ښځې عیبونو ته ګورو خو خوبیانو ته یې نه ګورو چې په دې ښځه کې خوبي څومره ده په دې ښځه کې خواله یې څومره دی صرف بدیانو پسې ورپسې شوي زندګۍ یې تباه او بربادي کورونو کې جنګ جګړې نو دا یاد ساتئ چې کله په کور کې جنګ جګړې کېږي د دې جنګ جګړو اثر به په کاروبار غورځي د دې جنگ جګړو اثر به ستا په اولاد غورځي دا اولاد خو نن ماشوم دی سبا به وله واده کې که نه به کې ده به هم سبا خپله ښځه رانیولي د یو تورسرې ژوند به تباه ورباد دا به هم خپلې ښځې ته کنځله او ردې بدې کوي نن ماشوم دی تا ته ګوري دا ماشومان اکثر د مور چپړې اچوي که نه اچوي د پلار چپړې اچوي که نه اچوي دا ولې اچوي دا مور دا پلار یې په دې چپړو کې کتلي نو دا ماشوم هم هغه شان هغه غټې چپړې اچولي پکې ګرځي دقه شان دا ماشوم پلار ته ګوري چې ګوره مور یې خو رانیولې ده دا ماشوم سبا راغټ شي دا هم بیا په خپلې ښځې باندې ظلم او ستم او زیاتې کوي بل بیا ته کوه که بیا ته جړه فریاد کوه بیا هېڅ هم نشي کولی نو هغه بزرګ فرمایي چې دې ښځې له طلاق په یو قانون هم نه ورکوم جنګماره ده خولې نه چې کوم دی تیزه ده بدۍ پکې زیاتې دي خو خوبي هم پکې داسې خوبي ده چې هغه ما ته ډېره خوښه ده او د هغې خوبۍ هېڅ قیمت نشته وایي هغه څه خوبي ده وایي دا ښځه زما چې کومه ده دا وفاداره ده څه ده وفاداره ده وفاداره ښځه د خپل خاوند په امانت کې خیانت کوي وفاداره ښځه د خپل خاوند نه بغیر نامحرمه سړو ته ګوري دا وفاداره ښځه د خپل خاوند نه بغیر په موبایل باندې یا همداسې بل چا سره خبرې کوي وفاداره ښځه وایي وفاداري پکې دومره ده که دا ښځه زه په یو ځای کې پرېږدم په یو کونه کې کینم او 50 کاله زه په قید کې تیر کم او 50 کاله بعد راځم وایي زما دا ښځه به همغه ځای کې ناست دی او دا زما ښځه چې کوم دی چاته به معمولي شان همداسې دا سترګې ور اوچتې نه کړي وایي وفاداري پکې ده او د دې هېڅ قیمت نشته الله دې زموږ په بیبیانو کې همدا صفتونه پیدا کړي
نو په ایمان وایه ستاسو بیبیانو کې دا خوبي شته که نشته؟ تا سره غریبی هم تیری، تا سره مالداری، تا سره غربت، گرمی، یخنی، دغه شان ستا د بچو خدمتونه کوي، کپړې درله ویسري کوي، ستا تېنه چې کم دی خواهش پوره کېږي، دغه شان چې کم دی کور دله جارو کوي، د بچو تربیت درله کوي، بچو ته دله چې کم دی پی ورکوي. داسې ډېرې خبرې چې په دې زنانو زموږ حق او کوي. نو په ایمان وای موږ لم پکار دي چې دې زنانو سره ښه کوو که نه. الله رسول د خپلې بیبي سره کم حسن سلوک او کم اخلاق امت ته ښودلي دي. داسې ای عایشې راځه چې منډه ووهو. نو موږ دا پښتانه به داسې وکړي، مړه ښځې سره به اوس لا منډې وي. محمد رسول الله د هغې نه د الله نه بغیر، د الله نه بغیر بل عزتدار سړی، بل عزت والا هستی، اوچتی مرتبه والا د محمد رسول الله نه بغیر بل هیڅ څوک هم نشته. په تمامو انبیاو کې اوچت مقام محمد رسول الله تعالی ورکړ، په ټولو بندګانو اوچت مقام. او هغه د خپلې بیبي سره منډه وهي، منډه ورسره راځه چې مقابله وکړو. داسې منډه وهي یو ځای پورې. الله رسول ترې نه مخکې شو، وایي شی ومې ګټله ده نه. الله اکبر. مونږ خو کور ته راننه شوي نه یو، موبایل کې به راو براو تندی به م راچولی پوه شوې. نو دا بیبي دا د نوکرې او د غلامې په نظر به خپلې بیبي نه ګوري، د یو دوست په نظر به ورته ګوري. دوست، ملګری. نو ته خو دوست ته لږې سپېږمې ترخې را ترخېږي او ته یې ولې څه چل دی؟ عمر رضی الله تعالی عنه غونته کې بهادر، ته به لا څه غیرتي او څه به بهادري او څه به ستا غیرتي په ښځه باندې چې کوم دی ته زور ښې. عمر رضی الله تعالی عنه دومره جلیل القدر صحابي، دومره پاور والا چې داسې ناستې او شا طرف نه ولا نور ملا وسوځوله، ملا. نو داسې په غوسه کې هغه نور ته وکته، هغه نور خپل هغه ګرموالی ختم، زلزله راله. عمر رضی الله تعالی عنہ توره راویسته او په ځمکه کې ښخه کا چې په تا باندې څه بې انصافي عمر کړې ده چې خوځي. الله. او بیبي سره خبره راغلې ده او بس داسې غلی ناست. علي رضی الله تعالی عنہ دا جنگ جګړې د هغې هم راغلي، دا نه چې هغه د دې نه پاک وو. د حضرات انبیا علیه صلات وسلام د خپلو بیبیانو سره، د صحابو د خپلو بیبیانو سره جنگ جګړې راغلي دي که نه دي راغلي؟ ثابت دي. خو داسې خو یې نه دي کړي چې بس زنګاوه 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 لانجه کوم ځای پورې بوځي. نو دا خبره اوږدول نه دي پکار. ولی چې شیطان په دې باندې جشن کوي چې د ښځې او د خاوند خپل منځ کې توړ پوړ راشي. په دې باندې جشن ولې کوي؟ دوه قومونه خپلو کې واچولی شي، دشمنۍ ته خبره وځي که نه وځي؟ اولاد هم لاړو تباه ورباد شو. هلته یو په عدالت کې چې کوم دی ښځې خپل خاوند نه طلاق غوښتلو، نو ماشوم لږ غونته کې پوی ماشوم ورته وایي بچیا ته پلار سره کېږي که مور سره کېږي؟ غریب به کله مور طرف ته منډه وواله، کله به پلار طرف ته منډه وواله. یار څومره د افسوس مقام دی که نه دی؟ زور چاته اولاد باندې څومره اثر غورځي، اولاد ته څومره زور میلاوي. خبره ښځې او خاوند راغلی ده او ژوند د اولاد تباه ورباد شي. نو هغه بچي کله پلار طرف ته منډه واله، هغه ججم بره نه په ژړا شو، سترګو کې اوښکې راغی، وایي د دې ماشوم په حال رحم وکړئ، مړه د دې ماشوم په حال رحم وکړئ. بس هغې خپلو کې خبره ختمه کړه، واپس یې جوړه وکړه. دومره څه خبره نه وي. او بس دا خواښې به یې منځ کې اوړي راوړي، او خیر دی بس پرېږده او دا چې النکې دا په یو کمره کې دا ښځه او خاوند دواړه خپلو کې کېنوه او دا ګیټ ورپسې بند کړه ته ځه، دا خپلو کې خپله جوړه کوي. بیا دا چې دا منځ کې خلک اوړي راوړي که نه، بس بیا مسله خرابي. دی خپلو کې بیا خپله جوړه کوي. یو زما عزتمندو اخلاق، انسانیت موږ او تاسو ته شریعت ښودلی. محمد رسول الله عظیم ترین انسان، ښکلي اخلاق، ښکلي معاملات،
هغه پرېښوسته د دنیا نه صحابه کامیاب لاړه چې دغه صحابه د انبیاو په نقش قدم باندې نو که موږ او تاسو په هغه نقش قدم باندې روان شو موږ به ناکامه شو موږ خپلو بیبیانو سره ښه اخلاق ښه برتاو شروع کو نو په ایمان وه دا یو واقع درته بیانومه ډېره یو کمالي چې کله در سره د ښځې سپورټ شروع شي د ښځې محبت او د ښځې چې کوم دی ګوره لکه د ښځې سپورټ داسې کمالي شی دی چې ښځه درته کله دروند نظر وکړي که نه تا به الله درنی او چې کله ښځه تا ته سپک نظر وکړي که نه ښځه بس هر ځای کې به سپکې دا یاد ساته وایي دا د کوره سپک دی او دا د کوره دروند دی د کوره عزتداره سړی په هر ځای کې عزتداره وي خاورو ته لاسه شي هغې نه ورته الله سونه جوړوي نو دا ښځه خپل خاوند ته وایي ګوره سړی دا مونځ شروع که خیر دی دا مونځ شروع که الله به در باندې فضل وکړي دا به وشي دا ورته وایي زمانه ما پسې نښتې مونځ وکړه خو به هر حال ښځه ورته وایي یو مونځ وکړه یو مونځ چې د جومات نه راځي زه در باندې داسې کمالي شی خورم په زندګۍ کې به دې نه وي خوړلی بس هغه خاوند هم وایي چې مړه دا به را باندې څه خوري پوه شوې بار ووتو زمونږ غونتکي پوه شوې داسې بار راتاو شو یو د کور نه چې کم دی بار طرف ته یو سوری په هغه سوري کې کتل چې دا ښځه ماله څه کوي نو ښځې انډې راواخیستلې انډې پخې کړلې او د خاوند د کټ لاندې کېښوستلې خاوند یې مونځ ونه کړو واپس راغی وایي مونځ دې وکړو وایي او مونځ مې وکړو وایي دروغ مه وایه دې شکل نه دې پته لګي مونځ دې نه دی کړی وایي ومې کو که نه وایي مونځ دې وکړو وایي او ومې کو وایي ښځه دا راته ووایه چې ما تاله څه پخ کړي په دې یو مونځ سره به ته بزرګ شوی ما تاله څه پخ کړي ای کلاړي خو هلته نه کتلي وایي مړه چې څه دې پخ کړي خو راواله چې ویې خورو که نه پوه وایي نه 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 دا به راته وایي ما ته به پته ولګي چې تا واقعي مونځ کړی او د مونځ ډېر برکات دي وایي خو انډې دې پخ کړي راواله که نه او چې ښځې دا خبره واورېده زما دا خاوند خو په رښتیا بزرګ شو یو مونځ سره بچې ګاونډۍ که راوړي هغې ته مو یې خورې زما خاوند خو چېرته یو مونځ وکړو او کور ته راغی ما ورته یې څه مې دله پخ کړي وایي انډې دې راله او ما وله واقعي انډې پخ کړي مړه به هر حال لنډه دا چې خلکو وله خپل بچي را شروع کړه بیماران او ماشومان او زنانه او چې دا دم که پیر صاحب دا دم که بزرګ نن خو زمونږ خلک هم پیشي نو دا خلک راځي دا ماشومان راولي او کلاړي چې په چام دم اچوي الله یې ښه کوي چې په چام چوف کوي هغه ښه کېږي اوه خبره ډېره مخکې لاړه دومره مشهور شولو چې زما عزتمندو هلته باچا نه غلا وشوه او غلب بېدرکه شو د غلو پته نه لګېدله باچا ویلې چې بزرګ راوغواړئ بزرګ ډېر کلاړي دی که هغه خپله توجه خوره کړه کیدای شي چې د غله ګرفتار شي هلته غلو ته پته ولګېده چې بزرګ یې خبر کړی دی والله که هغې توجه خوره کړه پیش یو راګیري کو که نه بیا به چې کم دی په شرمونو شرمېدلي هغې هغه سوداګانې اوسې پټ کړي راوړه دې بزرګ خپو کې کېښوستل چې دا واخله او باچا ته موږ مه ښایه او هغې لاړه دا ټول هر څه چې کوم دی باچا خپو کې کېښوستل چې دا واله او ته وایي غله وایي ستا به سامان سره کار و دا سامان ما درته راوړ خو به هر حال اوس وخت تېرېدو اختر ورځ راغله باچا اعلان وکړو چې هلکه ما ته د دې بزرګ نه بل دینداره سړی او پرهېزګاره سړی نه ښکاري راځي چې د اختر دا مونځ هم ده پسې وکړو هغه غریب چېرته هغه یو مونځ نه تلی و هغه مونځ یې هم نه و کړی په دې خبره ورسېد یو مونځ نه تلی و هغې هم نه و کړی واپسۍ کې راتاو شوی و زمونږ دې خلکو له خو جنازې مونځ نه ورځي نو اوهو ټول راغلي باچا ورته څه چل دی یاره دا اختر مونځ به تا پسې کوو اختر مونځ خو له ګرانه وي که نه اکثر پکې امامان هم خطا کېږي او ورته وایي ګوره خبره واورئ دا زما دې ښځې غلطه افوا خوره کړې وه زه نه بزرګ یم او نه چې کوم دی ماله مونځ راځي دا څه کوئ وایي موږ ته خپله عاجزي مه ښایه خو موږ فیصله دا کړې ده مخکې کېږه او ورته وایي ماله مونځ نه راځي وایي څنګه مونځ نه درځي وایي چې موږ دا فیصله کړې ده جمعې ته یې مخکې کړی دی نو پخوا خو دا لنډي لنډي دیوالونو به ده چې کتلي چې والله خیر مې نشته دی پوه شئ بس ډاري کې منډه کړي لنډي دیوال نه ټوپ کړي دي او دا ټول ورپسې دي د جومات نه خلک راووته لکه زه اوس مخکې یم او تاسو راپسې منډې وی باچا هم ورپسې دی خلق هم ورپسې دي چې شاته یې وکتل جومات چت را پرېوتو غراز
د سوچ کو چې والله دا سړی کمالي سړی دی وګوره دته پته و چې جمعات دا چت راغورځېږي پیش مونږ یې ټول د جمعات نه رابار کو او وګوره هغه چت راوغورځېدو باچا خلکو ته اعلان وکړو وایي زه خو بوډا شوی یم ضعیفه شوی یم بل به د دې نه ښه سړی چېرته موږ ته په نظر راځي دا باچاهت به هم دته ورسپارو سړی باچا هم جوړ کړو ښځې له راغې ښځې ورته نه ویل ما درته نه ویلې چې مونځ وکړه مونځ وکړه والله که مې هغه مونځ هم کړی خو بس هسې د مونځ په ذریعې سره الله کم مقام ته ورسو نو چې کله که حقیقو معنو کې مونځ او دس انسان شروع کړي نو الله به کم ځای ته به دا انسان الله رسوي او د دې ښځې سپورټ شروع شي د ښځې په زړه کې عظمت پیدا شو نن خو ښځه موږ ته څه وایي و زما پلار دی خو دې په 7 واړو جهنمونو کې واچوي چې تالی درکړی یم زما پلار دی خو دې په 7 واړو جهنمونو کې واچوي ما پسې خو به دومره رشتې راتلی او ستا غونته کې میلوله پس پته نه لګي زما دا قسمت نو زما عزتمندو ښځې راته سپک نظر کوي خاوند ښځې ته سپک نظر کوي نو په کور کې هم بې حیثیته او بې عزته او بار هم بې حیثیته بې عزت نو ښځې سره لانجه کونجه راله نو په کمره کې حدیث کې راځي چې دا لانجه دا جنگ جګړه به دا د کمرې په چاردیوالۍ کې دن نه بار به نه راوباسي چې دې نه دې خواښې خبره شي د دې لانجې کونجې نه پلار خبر شي مور خبره شي رونه خبر شي خویندې خبر شي داسې نه دي د ښځې خبرې یارانو دوستانو ته کول داسې خلک شته د خپلې ښځې احوال یارانو دوستانو ته بیانوي نو دا امانت کې خیانت کول دا د زنا نه بدترینه ګناه ده چې د خپلې ښځې عیب د خپلې ښځې خبرې اترې هغه یارانو دوستانو ته نو بهرحال زما محترمو په دې ټولو خبرو باندې عمل وکړو انشاءالله د خپلو بیبیانو سره ښایسته او بهترین اخلاق والا محمد رسول الله هغه چا ته ویلي دي چې د چا په خپل کور کې اخلاق ښه وي د خپل کور اخلاق بهترین اخلاق بار خو هر سړی خو اخلاق او خجی جان سره خو په کور کې تندې راچولې نو انشاءالله په کور کې او چې خپلې ښځې نه بچي نه غلطي وشوه نو دا خبره مخې ته کړه چې ما نه څومره غلطۍ نه کېږي که دا ما معاف که الله به ما معاف ٹھیک ده که نه انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سنتك يا الله